اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو امید لرم چې تاسو ټول ښه او نن بیا یو ځل موږ په شارجه کې ناست یو او شارجه کې زموږ سره موجود ته مشتاق احمد ارباب صاحب د تعلق چې کوم دی وادي اوتروډ سره دی او اوتروډ کې د شهزاده کاکا زوی دی او چیرمن ملک سعید چې کوم دی هغه د مشهور دی او نن موږ د سره دلته ملاقات کو او د دلته کنسټرکشن د خپل کمپنی دا او کمپنی خپل په نوم د رجسٹر کړی دا او د دلته ارباب په نوم باندې د یادېږي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام اقانی سے ویو جان مننه مهرباني. مشتاق خې امن دی جی ټیک ټاک. مشتاق دار ته وایا استا څومره وخت په دی یو ای کې وشو؟ اقانی صاحب زما کم از کم 14 سال شو زدل کې لکه پاتې کېږم شارجه کې 14 سال شو. 14 سال نه تاسو په کم عمر کې تاسو دلته راغلي؟ هغه وخت کې څومره؟ زما په خیال هغه وخت کې زما ایج چې کوم 13 کال نه لا کم و. خو مونږ داسې چل کړو چې پاسپورت کې هغه ایج سیوا کړو نو 13 کال لګه د مول ویزه لمونږ ځان لګه سیټ کړو. ها 18 سال عمر کې چې تراله دلته یو ای ته په دوبۍ کې پاتې کې د شارجه کې مختلف دلته و ریاستونه دي. کوم ریاست کې پاتې کېدی؟ زه اول چې کوم د 15 کاله زه په دې شارجه کې چې زه دلته کې دننه شوی هم دوبۍ ته کنه زه په شارجه کې یم. اول دلته کې ما یو کمپنی کې بس تا ټکه پکه دیاړې میاړې مې کول نو هغه مال ویزه لګولې بیا 2 کال چې زما ویزه ختم شو بیا هغه مال ویزه کینسل کو. چې ویزه هغه مال کینسل کو نو بیا مخکې ویزه نه ملاویدو هغه مال ویزه کینسل کړو نو بیا زه پسې لاړم ما دا ویزه تاسو مال ولګوي زبل غزان لا ټک په کوم یو زبل زه استاسو کم ویزه کم قیمت دی دا ولګم ز تاسو له ټیم په ټیم باندې لکه ز تاسو له واپس کم په دې کې بیا داسې چلو شو هغه مال ویزه ولګول او زبنه دی بیا یو زبل زه ټک په غزان له دیاړي به مې کول او بیا داسې وشو نو هغه لا ویزه پیسې ما واپس کړې نو هغه نه پس ما داسې چلو کو بیا ځان لا آزاد ویزه ولګول بیا زه په اجمان کې پاتې کېدم کال 2 په اجمان کې پاتې کېدم نو بیا داسې چلو شو ما ته داسې سیډونه ملاوېدو لکه 15 کسان 16 کسان داسې یو دیوال شو یا یو ځکه څه کودای شو داسې پیپلاین شو هغه ماته ملاوېدو نو ما به هغه په هغه نه به حساب باندې نیول اقشان به ما 15 کسانو باندې هغه لین به چلول بیا هغه نه پس داسې چلو شو کال نیم ما د قشان یو سیستم چلول کال نیم نه پس بیا ما ځان له د اجمان یو کپنی کولاو کو ورکیشن یو کپنی کولاو کو په هغه کې کم از کم یو 10 کسان لکه پاکستان نه وخت کې هو پاکستان نه ویزه آزاد وي 10 کسانو لما ویزه وکړي 10 کا 12 کسانو دغه شان دي سیستم چلیدو هغه اول مینټنس وړو کې کپنی و بیا هغه نه پس یو 2-3 سال پس هغه کپنی می LLC ته واړول نو بیا ما په دې شارجه کې نه دی بیا هغه نه پس ما بل یو لایسنس کولاو کو دا سیم کم کپنی دی شیکاګو د دې بنوم باندې په شارجه کې مونږ بل یو کپنی کولاو کو هغه بیا مونږ سی وانه رجسٹر کو نو اوس دته کې کم از کم په دې یو ای کې زما 14 سال کمپلیټ شو زما په اندازه وخت سره ارسه چینج کیږي کته خل کړي نو اول ته مزدوري بدی هم تا کړي نو اوس ماشاءالله خسټی ده د دې اصل وجه صدا چې ته دومره 14 سال یا 8 سال ته په دې کې دومره رفتار کې تا څنګه ترقی وکړه د دې اصل وجوهات دا ده کنه چې ټول په کم دنیا کې تزي کنه هلته کې بلکه بېایمانی بنه کوي زه چې د ملک زما 2-3 سال ما چې دیاړیو کو کنه یو کال چې ما دیاړیو کو ما کال لما دا سوچ کړو چې زب وخت باندې بده مول نه تختم صحیح ده خو بیا په هغه کې داسې چلو شو ما ځان کلک کو ما وی لکه همت کول غواړي ټیک شو لکه همت کو بلا دلته کې کسانو زما دوستانو پوښو ټول لار د یو ای نه یو وخت داسې وکنه چې دلته کې دیاړیان نه مونږ به 2 میاشتې په دې کیمپ کې بناسو بیا هغه کې زما کم مین دوستانو لکه په مخکینه کپنی کې هغه ټول وته دي زینه
زه بیا هم ما ځان کلک کو دا مین وجوهات دا چې زما والد صاحب نه دی هغه ماته دا نصیحت ووایي پاکستان د به واپس کېدو لکه چانس نشته ټیک ده که هلته کې مړ شي که څه کېږي که نه خو دلته کې به واپسې به ته نه کوي ځکه چې تا ته معلوم دی زمونږ د کلي هغه قانون داسې دی چې بیا هغې کې بلا مسلې چې دا سړی هلته کې لاړو کال کې واپس شو وتښتېدو نو په دې وجه باندې ما بیا ځان کلک کوم ما ویل بس دقه نه دی حل دا دی چې زه به دلته کې ځان کلک کوم نو په دې کې داسې بس ما ځان همت کوشش وکړو نو الله هغه مقام چې کوم دی هغه چینج کو زمونږ په یو ای کې اجمان شارجه شو دوبه حتا شو الین مسافی او ام القوین ابوظبي مکمل کم سټیټونه دی په دې کې زمونږ ټک پک داسې سیډونه دی هغه چلیږي کله چې انسان دغه سیډې ته وخیږي او هغې روزي ښه روانې شي مالداره شي ګاډې والي کاروبار بړاو شي نو اکثر خلک دا وایي چې فرض کا د لور ماشوم شی و د دې په قسمت کې و ښځه وه هغې په قسمت کې و هغې د وجې نه دې ته دولت راغی نو ته خپل دا دولت کریډټ ته خپل والدینو له ورکې بابي له ورکې که ستا ذاتي محنت زه خو چې کوم دی زمونږ ټول چې کوم دی که نه زما ټول څونه سیسټم چې دی که نه الله داسې سیټینګ کړی دی هغې نه پس زمونږ والد صاحب نه دی هغه مونږ له لکه دا یو سیسټم همیشه مونږ ته ویلی دی چې تاسو به د بزنس کوشش کوئ چې زه دې دوبۍ کې هم نو ما خپل والد صاحب ته ټلیفون وکړو نو ما وایي دلته کې دنیا سختیانې دی حالات داسې دی او دلته کې دیاړې سخت دی او 3 بجې پاسېدل دی خو زمونږ والد صاحب مونږ ته لکه هغه سوال جواب ته به هغه غوږ نه و هغه به وایي بھائی محنت کوئ محنت نه پس به هغې سله میلاویږي تاسو له سخت پسې به لازم اسانتیا به وي انشاءالله نو په دې وجه باندې مونږ چې کم یو الحمدلله زمونږ والد صاحب کم سیسټم دی مونږ په هغه باندې لکه چلیږو د وخت نه دفتر دې ډېر ښکلی جوړ کړی دی ډیکوریشن پیسونه هم ته ایښودي دي مختلف ایټم یې ته داسې ایښودي دي یقینا چې هغې عمر 100 سال نه هم سیوا دی د دې څه وجه دا د پاکستان نه راوړي دي دلته اخیستي دي دا ټول لکه پاکستانی یو سیستم کړی دی زمونږ کلي کې مونږ د پهاړي علاقې خلک یو نو زمونږ په دې کلي کې دا کم پخوانی سامان هلته کې هم چا ماله ګفټ کړی دی او داسې یو بل ماته دغه شان لیږلی هم د پاکستان نه نو دا ډیزاین هم چې کوم دی دا ما پاکستان نه یو کس دی زما یو دوست دی هغې ته ما ویلی ما وایي زما آفس دی هغې له دا ناپ ټول ما هغې له لیږلی نو دا ډیزاین هم اصل کې هغې ما له د دې جوړ کړی دی دا ډیزاین هم هغه جوړ کړی دی